أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رمضان 2020 زمنګ د لاسونه وزي وې د دې داسې مثال دی لکه مې چې ته په لاس کې رواله بیا د نو خوېږي. نن تقریبا 14مه روزه ده او گویا کې چې ایکچولی یقینا صرف سلور روزې پاتې دي ځکه چې 20 نه پس په بیا اخیری عشره شروع کیږي او اخیری عشره ګوره د اعتکاف دپاره ده ځکه چې د قرآن کم دو سورتونه چې ما تلاوت کړل یو د سورت قدر بل د سوره دخان دا قرآن کریم په کومه شپه کې چې نازل شوی هغې ته لیلة القدر یا شب قدر وی ادا په رمضان کې ده او بیا د رمضان په اخیری لسو کې ده د دې وجه نه د دې په تلاش کې بیا یو خاص عمل کیږي او هغې عمل ته وایي اعتکاف. نن به زموږ ټول سوچ په دې چې زموږ نه چېرته د اخري 10 ورځې ضایع نه شي. ګوره د الله تعالی خپل یو نظام دی په د کال 12 میاشتې دي په دې کې قیمتي رمضان و نو بیا په رمضان کې 3 حصې کړې وې نو یوه حصه اوله رحمت اوسطه مغفرت دویمه ړومبی 10 ورځې چې دي هغې ته رحمت ویلی و دویم هغه لسمه چې دا عشره هغې ته مغفرت ویلی او آخري 10 ورځې چې دي ته عتق من النار د جهنم نه د خلاصي فیصله کیږي او په دا آخري 10 ورځې د دې باقي 6 ورځو نه زیاتې قیمتي دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی که نه چې کله به آخري 10 ورځې رالی او آخري عشره به شروع شوه نو شد المعذر رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا کلکه وتړله واحیا لیله شپې به بیا روڼولې وایقظ اهله خپل واړه ځاګه به هم راپاسول. گویا کې زما ستا دپاره د پیغمبر په طریقو کې د کامیابۍ نښه دا ده او د هغې سبق دا دی چې موږ به هم داسې کوو که خیري انشاءالله دا 4 ورځې چې تېرېږي دې نه پس به بیا چې کوم آخري 10 ورځې شروع کېږي نو په دې کې به موږ څه چل کوو احیا لیله شپې به روڼو وایقظ اهله خپل واړه ځاګه به راپاسو او موږ به څه کوو موږ به په دې کې شب قدر ګورو. شب قدر د قیمت اندازه ر دې نه ولګوه چې صورت قدر کې الله تعالی کوم الفاظ چې وي انا انزلناه فی لیلة القدر بېشکه دا قرآن موږ نازل کړی دی په شپه د قدر کې وما ادراک ما لیلة القدر تا ته څه پته ده چې دا څه شی دی دا لیلة القدر حیثیت څه دی لیلة القدر خیر من الف شهر دا د 1000 میاشتو نه غوره ده د 1000 میاشتو نه چې غوره شي که نه نو بیا د دې به حساب کوو نو هوښیارو خلقو په مختلف اندازونو کې د دې حساب کړی دی. یو حساب دا دی چې کو فرض که د 1000 میاشتې حساب شي نو 80 سال ته جوړیږي یا د 80 سال نه د پاسه نه یو بزرګ وی ایوریج لایف چې دی که نه د هر چا تقریبا عمر چې دی نن سبا ته وګڼه چې 80 کاله دی نو گویا کې چې په یوه شپه کې د ټول عمر برابر تا ته نیکۍ میلاوېدو موقع میلاویږي. د دې وجې نه وایي چې څوک د دې شب قدر نه محرومه شو دا سپیره دی د څه نه چې څوک محرومه شو دا سړی سپیره دی ځکه فقط حرم الخیر کله دی د ټولو خیرونو نه محرومه شو نو د محرومه کېدو نه د ځان بچ کولو دپاره موږ له پکار دی چې الرټ یو ځکه چې د ټول عمر عبادت یو طرف ته کا د یوې شپې بل طرف ته کا بیا د یو بل کیلکولیشن یې کړی دی وی تا ته خو پته راکنه چې یو حرف ته ووایي نو هغې باندې څو میلاویږي وی 10 نیکۍ پې میلاویږي وی دا 10 نیکۍ چې الف خیر من الف شهر په دې حساب چې کې نو بیا په دې حساب چې وله ضرب ورکړی نو وی 60,000 نیکۍ دي نو په یو حرف پتا ته په شب قدر کې 70,000 نیکۍ میلاو شي دا به تا ته الو میلاویږي چې ته په پاکستان کې
خو که فرض که ته سعودي ته تللی وې په حرم کې وې نو بیا هلته تا ته خو پته راکن چې یوه نیکي په 1 لاک ته نو هغې له چې سر به ضرب ورکړی نو وایي چې 6 ایر به نیکۍ به شي نو 6 ایر به نیکۍ تا ته میلاویږي چې د دې نه چېرته محرومه نه شي نو د دې نه د محرومتیا نه د ځان بچ کولو دپاره زموږ د ننني درس ټول توجه په دې باندې ده چې موږ به هر یو کس په خپل لیول تیاری کوو چې راتلونکي 10 ورځې چې دي په دې کې چې کوم قیمتي شپه ده لیلة القدر چې هغه زموږ نه مس نشي ګویا که په دغه شپه باندې زموږ جنګ وره چا سره جو مس شوه په دغه شپه باندې که موږ د چا سره حسد کو جو مس شوه په دغه شپه باندې که موږ قطع رحمي کوله جو مس شوه ځکه چې وایي چې په دغه شپه باندې چې رقم خلقو معافي نه کیږي یو پکې هغه سړی دی چې قطع رحمي کوي د خپلو رشته دارو سره جنګي تعلق سره قطع کړی یو هغه سړی چې هغه حاسدي یو هغه سړی چې هغه غیبت کوي یو هغه سړی چې هغه د خپلو هغه غیبت کوي نو هغه به هغه سړی چې هغه حرام خوري نو هسې نه چې په دغه شپه موږ د حرامو ډوډۍ خوړلې چې کله ته الرټې که نه ایکټې وې بیا به ته کوشش کې چې ستانه چېرته شب قدر ضایع نه شي او د شب قدر دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي تحروا تاسو دا ګورئ لیلة القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان د رمضان په آخري ناتکو کې ګورئ او ابی ابن کعب رضی الله تعالی وی اسی وی خپل مازغه مخ وګوي په 27 رمضان باندې دا 27 رمضان باندې دا مختلف وی سو کوئی چې نه دا په 21 کې دی شي اسو کوئی چې نه دا په 27 تا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زرا وته ما وی چې تاسو سره لیلة القدر وخیمه خود پلانی د پلانی جنگو نو زمانه ییر شو دیته سوی د پلانی او د پلانی جنگو نو زمانه داغه وخت تیر شو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دادی خرجت لاخبركم بليله القدر فتلاحى فلان فلانا فرفعت فعسى ان تكون خيرا لكم کې دې شي دا سوزه لپاره غوړی سپیسیفیک ډیټ د تنه معلوم خو په تلاش کې به ګرځي د تلاش بهترینه طریقه دا ده چې ما تا په دې میاشت کې اعتکاف ته کار وای په دې اخیری لس ورځو کې وی دا اعتکاف څه شی دی وی ګوره د خلقو مختلف قسمونه دي کنه یو هغه خلق دی چې هغه درې هغه صرف روجې نیسي نور هر څه کوي دا یو کیټیګري ده روجه نیول څه ته وایي یعنې هغه خوراک نه کوي څښاک نه کوي او جنسي میلان نه او نور هر ګناه کوي غیبت هم کوي کنځل هم کوي خو بس هغه قانوني روجه ده دویم نمبر ګروپ هغه خلق دی چې هغوی دغه هم نه کوي خوراک هم نه کوي خو ګناه هم نه کوي دا دویم ګروپ دی د دې جوارح د ګناه نه ځان ساتي او دریم نمبر بیا هغه خلق دی چې هغوی نه ګناه کوي او نه خوراک کوي خو د هغوی زړه د الله د ذکر نه غافله نه مسلسل الله ته متوجهي دا د ټاپ خلق دی مونږ وایو که نه په ارمي کې یو بریګیډ دی او هغې بریګیډ ته مونږ وایو یاره کمانډوز دي او د دې سخت تربیت شوی او کله چې سخت حالت پیدا شي نو بیا د دې ایکشن ضروري دغه شان په مؤمنانو کې کم خلق چې د هغوی سخت تربیت پکار دی نو په رمضان کې 20 ورځې چې کم تربیت ہو کانا پینا ګناہوں کو چھوڑنا دا چې دی دس واز کمپلسری دا ټولو دپاره خو بیا د سپیسیفیک ګروپ دپاره خاص کسانو دپاره چې هغوی الله ته ډېر زیات نږدې دي د هغوی دپاره د دې نه یو سخت ټریننګ پکار دی او هغې سخت ټریننګ ته اعتکاف وایي وی دا اعتکاف سره وی دا دې سړي ځان بند کو په یو ځای کې او ډېره دې نه به اوس نه وځي دا ولې ډېره شب قدر په تلاش کې دی چې زما نه شب قدر چېرته ضایع نه شي یوه دویم دا چې دې سخت قوانین په ځان لاګو کوي وی سخت قوانین یې څه دي وی که 3 کاره ده وکړل په 3 کارو کې یو کار وکړو نه اعتکاف یې مات شو قیمتي څومره دی چې په ټوله محله باندې چې ټوله محله کې په جومات کې یو کس اعتکاف وکړي د ټولو ذمه فارغه شوه خو د ثواب بر دې سړي وشي خو که دا جومات خوشی او هیچا ونه کړه نو بیا په ټولې محله باندې به وبالي نو دا اعتکاف چې دا سړی کوي نو دی به مسجد ته دن نشي نو 3 شرایط به پوره کوي 3 څیزونه داسې دي چې که دې کې یو وشو نو د اعتکاف په ماتي یو پکې دا ده چې کو دی مرتد شو نعوذ بالله اینې یو سړی دی په جومات کې دننه ناست دی خو بدقسمته دی او هغه کافر شو نو چې کله مرتد شو نو اعتکاف د مرتد نه کیږي دویم نمبر کو د روژه نه نیوه نو بغیر د روژې نه اعتکاف نه نو دی به خامخا روژې ځکه چې اعتکاف دپاره روژه ضروري ده دریم دا چې دی به د جومات نه نه وځي د ما سیوا د اودس ماتي نه بل د هیڅ شي لپاره به د جومات نه نه وځي نو که دی د جومات نه بار خپه کېښوده نو غرق شو
ان مثلا ته ګرمي شوې ده دی وایي زه لامبم نه دی بل نه ځي. یو دا ده که غسل په ده فرض شوی نو ټیک ده، خو که غسل به فرض نه و نو که دی صرف د یخېدو دپاره لامبي نو بار ته به نه وځي، صرف وړوکی اودس ماتې لوی اودس ماتې او اودس کول دې دپاره وتی شي، باقي به دې شي دپاره نه وځي. امام مالک وایي که پلار یې وفات شو نو جنازې له به هم نه ځي. نو سخت ریسټرکشن شو. دا ولې دا سپیشل بریګیډ دی، دی تیاریږي دلته، نو دی به په جومات کې دن نه وي. نو دا درې شرایط دي، دا درې شرایط چې دی پوره کړي نو دی وی آی پي دی، د الله په نسبت باندې دا ډېر قیمتي انسان دی. دی به انشاءالله د شب قدر د خیر نه محرومه نه وي. هغه شب قدر چې پای کې قرآن نازل شوی الله تعالی په صورت قدر کې د هغې صفت کړی وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. اپا دغه شپه کې جبریل فی کبکبة من الملائکه د ملایکو په یو جرمټ کې راځي او کم خلق قاعدا او قائما ملاس نه چې کم خلق یا ولاړی الله یادوي یا ناستې الله یادوي د هغې سره هغې ته دعاګانې کوي، د هغو دپاره دعاګانې غواړي، بلکې وچ د هغې سره مصافحه وکړي. بیا بزرګانو مخصوصه کړې ده و چې د چا سره جبریل مصافحه وکړي په هغه باندې غونې زیګ زیګ شي، د هغه ویښته اوچت شي، د هغه په سترګو کې اوښې راشي او هغه یو خاص خوشګوار احساس محسوس کړي، یو خاص دغه هغه ته کنډیشن یو صورت حال هغه ته په دې زړه کې محسوس شي، یو ټنډک ورته محسوس شي. نو دا بیا شپه دوره قیمتي شوه نو دا خو به د ده نه اوس ځکه نه ځي چې دی ورته پروت دی که نه، نو پروت ورته دی ځکه دی چې دی اعتکاف کوي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې همیشه اعتکاف کړی او په یو کال کې پاتې شوی نو بیا په بل کال باندې 20 ورځې وکړو. د دې وجې نه چې کومو خلقو دا ناره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کامیابي ده، نو په هغې طریقو کې یوه طریقه دا ده چې ته به اعتکاف کې. د دې شپې صفت یو په صورت قدر کې شوی، بل په صورت دغه کې په صورت دخان کې دی. فرمایي په صورت دخان کې حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه، دا کتاب موږ په برکت والا شپه کې نازل کړی. یو طرف ته ورته قدر والا شپه وایي، بل طرف ته ورته برکت والا شپه وایي. نو دې وجې نه موږ د وخت نه مخکې ځان تیارو چې هسې نه چې د دې شپې نه موږ محرومه شو. ګوره په موږ څه حالت دی، اوبه ده، اوبه څه شی دی؟ کورونا وایرس دی. اوبه چې کله راشي که نه نو د دې علاج دا دی چې ته به وفا وکړې. وفا څه ته وایي؟ وایي ته الله ته ډېر نږدې شه. نو کله چې ته الله ته ډېر نږدې شې نو وفا دې وکړه، نو د وفا په نتیجه کې به تا ته شفا میلو شي. ګوره دا درې ټکي مه هېروه، اوبه نیډس وفا اینډ وفا چې کله ته وکړې نو یو ویل ګیټ شفا. نو د شفا د حاصلولو دپاره زما ستا دا یو فرض دی چې ما ته وفا وکړو او وفا د الله سره نن سبا دا ده چې موږ اعتکاف کې کینو. وی اعتکاف به څنګه کې؟ وی په جومات کې ګوره سوشل ډسټینس به ساتې څنګه چې حکومتي یا د هیلث هدایت دي. په یو ګوټ کې ته په بل ګوټ کې دا دی، مثال په طور باندې دا یو جومات دی په کې 4 کسه په اعتکاف کې دي، نو 4 ګوټونه دي، نو دې په منځ کې به څومره ډسټینس وي؟ دا خو د 10 فوټونه هم زیات دی. او ته سټے ایٹ ہوم، نو سټے ایٹ اللهز ہوم، د الله په کور کې کېناستې. او بل دا چې بار ته نه راوځې ځکه چې راوځې نو اعتکاف ته ماتېږي. د دې نه بل هغه سټے اډو بهترین سټے او کمپلیټ سټے خواړه شته نه، ځکه چې کم سړي وي خپه بار کړه بغیر د ضرورت نه د دې اعتکاف مات شو، او بیا یې کمپنسیشن هم نه کېږي. د دې وجه نه اصل معتکفین چې دي هغې کو فرض کړه جیکب آباد کې یو سړی په اعتکاف کې دی او ډېره ګرمي وشوه، نو دا حنفي ګروپ دی دومره سختی کوي چې وایي چې ځان له ټپ بوسه دننه په اعتکافګاه کې پې دا لاس خپې لامده که خو بار ته به لامبل نه راوځي الا یې چې غسل پې فرض شي. نو دې کې سټے ایٹ ہوم، سټے ایٹ اللهز ہوم دا تا ته میلاو شي. نو د دې اعتکاف دپاره چونکې ته یو ښه ټریننګ حاصلې او ښه سخت ټریننګ کې ته معتکف او دا ستا دپاره ستا مقصد څه دی چې ستا نه شب قدر یا هغه ښه شپه چې ده هغه ضایع نه شي. کوم خلقو چې الله دعاګانې قبلوي دا څوک؟ یو والد صاحب دعا خپلو بچو دپاره قبلوي، یو د مظلوم دعا قبلوي. مظلوم وایي که فاسق ومي که نه اومې هغه دعا قبلیږي چې ظلم ورسره شوی. نو که اعتکاف یو سړي کوه مظلوم مو نو په دعا کې بیا شک نشته. د مسافر دعا الله قبلوي، د فرمانبردار اولاد دعا الله قبلوي. نو دی وجه نه چونکې په دې وخت کې به د دعاګانې قبلیږي نو دی به دننه ناسي، نو دی به د دې اوبا خلاف دا الله سره وفا وکړي چې دا اوبا په شفا کې بدل شي. نو که په پاکستان کې ډېر شی خلق الله ته متوجه شي او د الله نه په اعتکاف په صورت کې د دې اوبا د اوچتېدو دعاګانې وکړي نو انشاءالله چې اختر بلانې راغلی اوبا به اوچته شوي.
نو زما ستا دپاره دا یو ګولډن چانس دی. وی کم سړی چې کله دې ته ننوتو او هغه اعتکاف وکړو نو دا سړی اوس ډېر قیمتي شو. وی دا څه وایي؟ وی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د مختلف قیمتونه ښوولي دي. یو بزرګ وایي ګوره ته په روژه کې دوه خبرې ډېرې خاص دي او هغه د هر چا دپاره دي خو سړي ته فکر نه. یو په دې کې دا دی القرآن والقیام یشفعان، دوه سفارشیان تا ته میلاو شو. د شپې په تراوو کې ته ولاړې نو قرآن به د قیامت په ورځ باندې ستا سفارش کوي چې دی ما د خوبه ایستلی او روژه تا د ورځې نیولې ده نو روژه به سفارش کوي چې ما د خوراک ایستلی نو فیشفعان، نو دا دوه خورته میلاو شو. دا یو د خوشحالۍ خبره ده چې دا په بل عبادت کې نشته. او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې تا ته یو بل چانس دی. روژه چې ده د هغې په باره کې رسول الله وایي چې دا حدیث قدسي دی چې الصوم لی، روژه زما لپاره ده و انا اجزي به. ملایکې به صرف لیکي چې د ډاکټر صاحب روژه وه، بابو صاحب روژه وه، سیکرټري صاحب روژه وه او د مزدور روژه وه، دا به صرف هغوی لیکلي. ثواب د هغوی په کیلکولیشن کې نشته، ثواب به الله ورکوي. نو بیا د الله خوښه ده نو الله چونکې په دې خپلو بندګانو مهربانه دی نو هغه به دومره ثواب ورکوي څومره چې دته ضرورت وي. لکه ډېر شی ثواب به هغه هلته ورکوي نو دومره به مثلا یو سړي ته 1 لاک نیکو ضرورت دی جو الله به له په روژه 1 لاک ورکوي ځکه چې خو هغه ځان سره کیلکولیشن یې ښه. نو د روژې دا دوه قیمتونه چې ستا په ذهن کې وي چېرې دا زمانه مس نشي نو چې کله په دې کې ته بیا دغه وکې اعتکاف وکې نو بیا خو ته ډېر وی آی پي شوې. نو هغه چې کوم شمارلی دي دا کو تاسو ځان ته رایاد کړل نو ستا هر سړی به د اعتکاف والا سړي ته وزیریږي و چې هلکه دا خو ډېر خوش قسمته دی ګوره د ده به دته دا فیسیلیټیز او دا صفتونه دته میلاو دي دا خو زبردست انسان شو. ړومبنۍ خبره چې دته کم میلاو شوه او په هغې کې شک نشته او د حدیثو په رڼا کې به هغه دا ده چې دې سړي کور پرېښی دی دی کور ته ایون باتروم ته هم نه راځي د کور نه دله ډوډۍ ځي خو دی ډوډۍ له هم نه راځي. نو ده څه چل کړی د ځان د هر ځای نه راشلولی دی د هر ځای نه راشوکولی دی او الله ته متوجه شوی دی. نو په قرآن کې چې کوم آیاتو په صورت مزمل کې دی خو د هغه چلتا پورته تصویر شو وتبتل الیه تبتیلا، الله ته ځان د هر څه نه راوشوکوه. دا واحد سړی ځکه د سیلفون بند کړی دی، د ډایجسټ نه ګوري، د فیسبوک مکمل بند کړی دی، د اخبارات نه ګوري. که دته څوک وایي چې ما ته په دې اعتکاف پر ځای کې ټیویشن وکړه نو دی په پیسو چاته ټیویشن نه کوي. د قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام، قلت طعام، خوراک هم کم کوي، خوب هم کم کوي، خلقو سره میکس کېږي هم خم. نو دی خو تبتل الیه تبتیلا شو، چلتا پورته تصویر شو وزیریږي ورته چې ورکه دا خو واقعي ډېر خوش خدمته انسان دی د ټول هر څه پریښي دي. یو بله خبره د ده دا ده چې کوم سړی د امامتۍ مونځ کوي دی د شیطان نه محفوظي نو دا نیکه یا دا بابا او دا زمونږ وی آی پي او دا خوش قسمته سړی خو ټول مونځونه د امامتۍ کوي ځکه چې دی خو په جامع مسجد ځکه د اعتکاف دپاره شرط دا دی چې دا په جامع مسجد کې چونکې دی په جامع مسجد کې دی د یو مونځ د امامتۍ نه بغیر نه دی. داسې معتکف به ډېر بدقسمتی چې جومات ته وشي په امامتي ولاړی دی دی په خپل اعتکافګاه کې داسې نشي کېدی خو هغه به ډېر بدقسمتی. نو چونکې ټول مونځونه د امامتۍ سره دي نو دی د شیطان نه په حفاظت باندې دی. یو شو. دویم نمبر هغه خلق اهل الله وي څوک دي؟ وي اهل مسجد. کم خلقو چې د جومات سره ډېر تعلقي هغه الله والا دي او دا خو د بلا بچی په جومات کې دی یي به څو پورې دی به کله نه په 20 تاریخ انشاءالله غالبا د جمعرات ورځ ده د جمعې په شپه به د اعتکاف لا د ماښام د بانګ نه مخکې مسجد ته داخل شي، روژه به هلته ماته کي او د هغې نه پس به د انټر شي بیا به نه آوټ کېږي. کله به آوټ کېږي کله چې ورته اطلاع راشي چې کمیټۍ اعلان وکړو چې میاشت ولیدلی شوه شور اطلاع چې راشي دی به بیا راوځي. په دې دوران کې د ټوټلی په جومات کې دی. نو د حدیث کې کوم د اهل الله ډیفینیشن هغه دا و چې اهل المسجد اهل الله، دا خو واقعي الله والا سړی شو، دا خو بیا هم بدقسمته شو بیا هم خوش قسمته شو. یو بله خبره دا ده چې د یو حدیث یو پکچر دی هغې ته ګوره معتکف ته ګوره نو بیا به ته معتکف ته وزیریږي. ګوره الفاظو ته د حدیث ګوره لا یزالو احدکم فی الصلاة ما دام صلاة تحبسه. کم سړی چې بیکاز آف مونځ د مانځه د وجې نه یعنې مونځ باندې ولاړ نه دی خو د مانځه د وجې نه په جومات کې ایثار دی بار ته څوک نارې وي دننه راشه ورګه وي امامتي ودرېږي هغې ته ایثار یم. نو کم سړی چې د مانځه د وجې نه بند دی په یو جومات کې دا سړی کنسیډر کېږي د الله په کتاب کې لکه دی چې په مانځه ولاړي
ګور الفاظ د حدیث دي ما داما تر څو پورې چې یو سړی لا یزال احدکم فی الصلات همیشه یو سړی ستاسو نه په مانځه کې ما دام صلات تحبسه تر څو پورې چې د مانځه د غیر کړي د بار ته نه پریدي نو د په مانځه نه دی ولاړ د الله اکبر لاندې ویلې خو بیکاز اپ موز چې دی د په جمعات کې دی نو چونکې د مانځه د وجه د په جمعات کې دی نو د دسی کنسیډر کیږي نو معتکف چې دی د خو مسلسل په جمعات کې او د چې د ماسپخین منځو کې نو هی از ویټینګ فار عصر مازیګر منځ چې وکي نو هی از ویټینګ فار مغرب نو په دې ډیفینیشن پورا کېږي نو گویا کې معتکف څه دی د چلتا پورتا نمازی دی د مسلسل مونځ کوي او دا دته یو بل صفت میلاو شو یو بله فایده دا چې کوم دا کیلکولیشن دا کیلکولیټر والا په سټډي شوي دی هغه دا دی چې کوم سړی په جامع مسجد کې مونځ کوي یعنی پای کې غټ جمعاتي پاغه کې امامي پاغه کې د خلقو د مانځه نظامي نو پاغه کې د مونځ ثواب چې دی د یو رکعت د 500 رکعاتو برابر دی د یو رکعت ثواب د 500 رکعاتو برابر دی وٹ مین لکه څلور رکعته فرض د ماسپخین دی کوي نو چې په 500 کې ولته برابر کې نو څو شو 4 5 200 نو دا 2000 شو نو 2000 رکعته ثواب دل لیکل شي نو بیا څه وایي په جمعات کې چې ته مونځ کې د امامتۍ سره نو په 27 کې ولا ضرب ورکا نو 2000 چې ته په 27 کې ضرب ورکې نو بل فګر ته جوړیږي نو بیا یو بل ملټیپلیکیشن راځي وی یو فرض هو په دغه کې پروژه کې د 70 فرض برابر دي نو چې کله په 70 کې ول ضرب ورکړې دي نو 77,80,000 رکعاتو برابر شو 77,80,000 نو دا د معتکف یو بل خوش قسمتي ده چې د چونکې په جمعات کې مونځ کوي او په جمعات کې دته موقع میلاویږي او د امامتۍ سره مونځ کوي نو چې په دې کیلکولیشن باندې کې نو دا خو بیا د زیرېدو شو او بل د زیرېدو دا دی چې په الیین کې وي د چا نوم لیکلی شي وی چا چې یو مونځ وکړو دا حدیث الفاظ دي چا چې یو مونځ وکړو او بیا د یو مونځ د سړي کړی دی او د بل مانځه ته انتظار کوي نو د دوو په منځونو په منځ کې اس نے لغوه بات نہیں کی دغه ماسپخین مونځ کړی دی مازدیګر مونځ به اوس کوي او د مازدیګر او د ماسپخین په منځ کې د لغوه بات نه کړی نو دا د ابو داود حدیث دی چې د ده نوم به په علیین کې ولیکلی شي نو دا زمونږ کم قیمتي وی پی چې دی دا بابا دا بزرګ چې دی د چې په دغه اعتکاف کې ناست دی د چې د ماسپخین مونځ وکړي تر مازدیګره پورې ناست دی د لغوه خبرې نه کوي ځکه چې دی په اعتکاف کې دی که نه نو د خو مزې وکړې نوم یې په علیین کې ولیکلی شو یو بله خبره دره د بلې مزې دي ډېره فرشتو په شان دی وی فرشتو صفت سوره تحریم کې څه دي دا آیات ته وګوره بیا معتکف ته ګوره لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا فرشتې د الله د اډر مخالفت نه کوي نافرمانی نه کوي او دې ته چې کوم اډر کیږي نو هغه وبې کوي ويفعلون ما يؤمرون او دا نکن چې دننه ناسته په اعتکاف کې نو دیم غلط کار نه کوي د الله ټول اډرونه اوبې کوي نو د مثال د فرشتې شو نو د لا بل پیدا شوه یو بله خبرداره ډېر دلچسپ حدیث دی سړی ګوري موږ نه چې څوک تپوس وکړي که نه پلانې مسله څنګه ده موږ لکه راضي که نه راضي موږ وایي داسې ده و دا ولې چې موږ ته ځان بد ښکاري چاته وایي زه نه پوهېږم جبکې اصل عالمان چې دي هغه وایي لا ادري امام مالک نه چا تپوس وکړو چې تقریبا 40 تپوسونه یې کړو سړی د سپین نه راغلی او امام مالک په هغې 40 کې 13 یا د 25 په باره کې وی لا ادري زه نه پوهېږم هغې سړي ورته ګیله وکړه وی حضرت زه د سپین نه راغلی یم دومره مې مزل کړی دی د سپین خلق دی جواب ته پته مه دی هغه وی د سپین خلقو ته ووایه چې امام مالک وایي چې زه نه پوهېږم نو یو سړی راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ښه ځای کم دی او خراب ځای کم دی نو مونږ چې دا ځان نه سړی ډېر پوخي نه وایي هلکه دغه ځای جو ښه دی دا ځای خراب دی سوچ پې نه کوي خو رسول الله خو داسې نه و هغه وی یاره زه به د خپل د جبریل نه تپوس وکړم جواب یې ورنه کو سړي ویټ کو جبریل چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سوال کېښود هغه وی زه به د الله نه تپوس وکړم ګوره په خپله جواب نه ورکوي د غو خلقو د غټو خلقو دا نه ښایي چې هغه سوچ کوي سوچ نه بعد خبره کوي وایي چې جبریل لاړ شو واپس چې راغی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اشرف علي تنویر رحمت الله علیه دا لیکلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستا د سوال جواب د وجې نه ځکه چې ستا په پیغام تللی وم نو ما ته الله د الله قرب نسبتا ډېر زیات نصیب شو او ما ته دا جواب میلاو شو چې ته احب البلاد الی الله المساجد په کورونو کې د سټې په ځای کې د ټول نه بهترین ځایونه جوماتونه دي او د ټول نه بدترین ځایونه بازار دی
نو دی خواړو بازار ته راوځي نه، دی خو په جومات کې ناست دی. نو دا د معتکف بله خوش قسمتي ده چې دی په احب البلاد کې دی. یو بله وی آی پی ټریټمنټ د ده سره چې دی سړی تاریان شي هغه دا دی چې دی چې په اعتکاف کې دی، نو په اعتکاف کې د قیامت په ورځ باندې به غارمه ډېري، نو د عرش سورې به صرف، نو د عرش سوري د لاندې چې کوم خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم شمارلی دی یو پکې هغه دی رجل قلبه متعلق بالمساجد، هغه خلق چې زړه په جومات پورې نښتی. نو دا نیکه خو په جومات کې ناست دی، د خو زړه منښتی وجود یې منښتی. نو دغه هغه بوکینګ د عرش معلا د سورې هغه بوکینګ الریډي وشو، نو بیا د زیرېدو شو. او بیا یو بله فایده چې ده د ده او هغه د سره ډېر سپیشل کنسیشن کېږي، هغه ده چې کومې نیکۍ دی نیکۍ وله لیکي. وی دا څنګه؟ وی معتکف باندې پابندي ده چې جنازې له به نه ځې، په معتکف پابندي ده چې د مریض تپوس له به نه ځې، په معتکف پابندي ده چې کوره دوو کسو روغه وه نو اعتکاف به دې ماتېږي جومات نه بار ته نه راوځې. نو دا کارونه څوک کوي؟ دا د یو بل ورور دی هغه یې کوي. نو ځي هغه ثواب د ده لیکل شي. وایي د کومو کارونو نه چې دی منع شوی دی کمې نیکۍ هغه د په کاته کې خدای پاک لیکي. لکه زما یو ورور دی په اعتکاف کې دی او زه نه یم، نو چې زه ځم یو روغې له ما په روغه کې کنټریبیوشن وکړو، هغه د اعتکاف نه بهر هغه به هم کړی، نو زه وکړی دم ماله به ثواب راکړو یا به راکوي یا به نه، ځکه زما نیت پسنګ او اعتکاف والا هلته ناست دی او هغه په مفتو کې دا ولیکو. نو د دې نه بل غټ وی آی پي ټریټمنټ نه د حدیثو الفاظ ته ګورئ. المعتکفو په اعتکاف کې چې څوک ناسي یعتکف الذنوب کلها، د ټولو ګناهونو نه خدای ځان بچ کوي، خو ویجري له الحسنات وتجري له الحسنات کلها، خو ټول نیکۍ د په ریکارډ کې لیکلی شي. نو نور د خدای نه څه غواړي؟ کم کارونه چې نه کوي هغه ولم لیکي. د دې سړي وایي یو بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله په ضمانت کې څوک دی؟ وی څوک چې جومات ته راغی او د الله کور ته خپل کور وي، دا د الله په ضمانت کې دی، خو ته خپل کور ویلی نو دی د الله په ضمانت کې هم دی. او بله یو دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره په مجلس کې تپوس وکړو، وی لکه د جمعې مونځ چا کړی؟ هغه وی یو کس وی ما کړی. وی دا نن جنازه چا کړی؟ هغه یو کس وی ما کړی. وی نن عیادت چا کړی؟ وی هغه ما کړی. وی نن خیراتي چا څه ورکړي؟ وی ما کړي. وی چا چې دا کارونه په یو ورځ وکړل دی به جنت ته ځي. نو دا معتکف وي دا ټول کارونه کوي، ځکه د جمعې مونځ خو دی خامخا دی په اعتکاف کې دی، روژه خو ده که بې روژه اعتکافي نه، او دی د مړي له جنازې له نشي تللی ځکه خدای ورته وي مزه اعتکاف پابندي ده پې، او دی روغې له ځکه نشي تللی او خیراتي دی هر څه ورکوي. نو مطلب دا چې په مفت کې ورته دا توم څیزونه میلاو شو، کوم څیزونه چې بار چاته په هغه حالاتو کې میلاویږي چا پې ځان کړی. نو دا معتکف دا صفات چې موږ اورو، نو دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کارونه کړي او زموږ سره آخري عشره چې را روانه ده دا به انشاءالله د دغه نه شروع کیږي، د جمعرات د ورځې او د جمعې د شپې نه شروع کیږي. او په دې کې اهم عمل چې دی هغه اعتکاف دی، او اعتکاف ځکه ضروری دی چې په دې کې یو شپه ده چې ته لیلة القدر وایي. نو موږ د اوس نه اراده کوو چې انشاءالله دا اپرچونټي دا موقع به نه ضایع کوو، ځکه چې په موږ اوبه راغلې ده، اوبه چې د وفا غواړي، کله چې موږ د الله سره وفا وکړو نو الله به موږ ته شفا نصیب کړي. الله دې موږ ته شفا نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.